السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا نننۍ ویډیو زمونږه د سکین په باره کې ده یا چې نور دغه شان هر قسمه چمړه وي د بدن، دا د هغې په باره کې یو ډېر مجرب او ډېر اسان عمل دی. انشاءالله د الله په حکم سره به ستاسو چې کوم دی د سکین څومره بیماریانې وي، د سرمن څومره بیماریانې وي، انشاءالله د الله په حکم سره به دا ختمېږي. هغه عمل درته ښیم، ډېر اسان عمل دی. ځکه پیله شروع به د دې نه وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله قرآن مقدس کې فرمای ام ابرموا امرا فانا مبرمون. دا آیات مبارکه ده. انشاءالله د دې په برکت سره به ستا د بدن هر قسم بیماری چې څومره د چمړې بیماری ده، که هغه دانې دي، که هغه سپوڼې دی، او که هغه نور سره مرض دی یا خارښ دی، که هر قسمه مرض دی، انشاءالله د الله په حکم سره به دا ختمېږي. نو د دې طریقه څه ده؟ طریقې دا ده، اول نمبر به چې کوم دی دا وویله آیات مبارکه ام ابرموا امرا فانا مبرمون، دا به چې کوم دی اووه ځله ووې او څه به وکړي، او یو پیره به درود مبارک ووې، درې ځله به دا دم وکړي، اووه پیرې، اووه پیرې به یو یو پیره دا دم کې درې ځله به پوره کړي انشاءالله. او چې کله ته دا دم کې د الله په حکم سره به ستا هر قسم بیماري ختمه شي. خو اوس ډېر وخت شوی ځکه اکثر کسان دا وکړي او بیا څه یاره قاري صاحب دې سره خو زمونږ څه دا مونږ باندې څه دا حل ونه کړو، یعنې مونږ هغه چمړه ټیک نه شوه، زمونږ دانې ټیک نه شوې، زمونږ خارښ، زمونږ سپوڼې دغه شان تېر سري هغه ټیک نه شو. نو دې مین مسله دا ده، ګوره چې کله وخت ډېر شوی او نو بیا به ټیم لږ ډېر اخلي، ځکه کوه دا وظیفه انشاءالله نه الله حکم دی او الله جل جلاله قرآن مقدس کې مونږ ته ډېر هر څه راکړي، او دا د انسانانو د مسلمانانو لپاره شفاء للناس، دا د مسلمانانو لپاره شفا ده، د انسانانو لپاره شفا ده. نو دې لپاره به مونږ څه کوو؟ عمل به کوو. نو که ډېر ورځ دا زمونږ د بیماري چې کوم ده دا د ډېرو ورځو نه وي، نو بیا به ټیم اخلي، او که نه هیله راغلې وي یا دانه مې هیله راختې وي یا د باندې خارښ راغلی وي او ټیم یې دومره نه شوی، نو انشاءالله د الله په حکم سره اووه ورځو کې دننه به هغه ستا هغه بیماري ختمه شي. دا ویډیو چې د چا خوښه شوي مخکې یې هم شیر کړئ. والسلام. ډېره